السلام علیکم. دا د خانوزۍ تور غر دی شکر په دغه کې ماشاءالله د یوه سړي غ ډېر ښه کورم راوځي او خدای دې نور هم ورکړي. دغه سړي ډېر محنت وکړی. دا د حاجي ابراهیم لالا پر کانس دی. اوس موږ ورته ګورو په دا یوه شي زموږ په کورم ډېر سر نه خلاصېږي. نه مو کورم تر اوسه د کورم کار کړی دی، نه مو کورم والا سره تر اوسه چا سره شراکت کړی دی. مګر په دا یوه شي مسله خلاصېږي چې روزي چې ده هغه الله تعالی دا هر چا هغه مقرره کړي دي. څوک د هېڅ چا روزي نشي خوړلی. دغه شاوخوا دا سره سره دغه ته یې وینئ دا اکسیویټران ولاړ دي. دا خلک کارونه کوي. په دغه کې څه به زما د علاقې والا د کلي والا یي، څه به د هغو بیا شریکان یي د نورو علاقو والا، مطلب د ارزګي والا به پکې د پشین والا د کوټي والا. مګر دا ګرد پر دا یوه کان ډېر شاوخوا سره راټول دي. یقینا هم موږ خو پوهېږو نه چې دا له خلکو کم اورو دا د کورم کارونه چې کوي. په دغه کې ډېر ځایو لږ بې اصولي م شروع ده چې مطلب یو د بل د ایریا احترام نسته، کوم چې د دوی قانون دی. اوس مقصد د ګردو دا دی چې دا کوم کورم چې راخیږي دا ماشاءالله دروځي، یوه ګاډۍ م راوخیږي، دویم راوخیږي. الله د نور د خیر روزي ورکړي. الله د دا ګردو ته چې دا کوم کار کوي دلته د ګردو ته الله روزي ورکړي. اوس مین مسله دا ده چې دلته خلک بې اصولي شروع ده، یو د بل د ایریا خیال نه ساتي. نو یو سړي کان والی د هغه خپله ایریا یي، بل سړی بیا د هغه چې کوم قانونا د هغه ایریا د هغه په ایریا کې دی هم خلاف ورزي کوي، د هغه ایریا له ورزندې کوي. نو لکه د هر مسلمان چې څه ترا یقین وي باید چې زموږ د ګردو یقین وي هېڅوک هم د هېچ چا روزي نشي خوړلی. دا د هر چا خپله روزي ده. نو زموږ مازې خالي دا یو پیغام دی چې دلته کوم خلک کار کوي د اصولو بې خلاف ورزي کوي او دی وایي چې ما زه پیسې یا کورم پیدا کړم هغه که زه پر هر چم وي. نو پیسې او روزي پر هر چم نه پیدا کېږي، دا الله تعالی هر چا ته ورکوي. نو باید چې هر څوک کار وکړي خود دې وکړي د اصولو مطابق، د اصولو پابندي وکړي، د بل چا ایریا له نه ور وښوري. او دغه سوچ یې نه وي، دا د یره سوچ یې نه وي. ولې یره چې دی هغه د شیطان یو هتیار دی چې زه به دا بل چا ایریا ونیسم بیا به د بل چا ایریا را دغه کړمه. نو سترګو ته باید چې خل ځان نه ور واچي. روزي د هر مسلمان غه له ازله لیکل سوې ده، تر تقدیر د زیات هېڅوک نشي خوړلی. دا یو سړي ته الله کورم ورکړی دی. الله دې دا ګردو ته د خیر روزي ورکړي حلاله، چې په هغې کې جګړه نه وي، جنګ نه وي، نفرتونه نه وي. او دغه په واک روانه مو دا یوه شي ته مو پام سو. ولې دا خبرې موږ له رارسي چې خلک دلته ډېرو خلکو ستړیاوې شروع کړي دي. دا زموږ غ ډېره ښایسته پرامنه علاقه ده. باید چې خلک د علاقې د امن خیال هم وساتي. دا روزي، دا کورم، دا پیسې، دا په ښایسته انداز محنت وکړي، له الله زه دعا وکړي، مګر د بل د ایریا خیال وساتي، په یو اصول کار وکړي. ولې که بې اصولي شروع سوله دا غر، دا علاقه، دا کورم بیا له ګردو پاته شي. نو انشاءالله زه چې څه ویل غواړم چې د ګردو باید چې سر په خلاص سوی د علاقې د امن دپاره باید چې دلته خلک د کلي د علاقې د امن دپاره باید چې دلته خلک یو داسې ستړي خلک نه راولي چې هغه د انسانانو د عزتو د انسانانو د روزیو خیال نه ساتي، بس هغه خپل کار باسي. روزي لیکلې ده، روزي ورچا ته الله تعالی ورکوي. الله د خیر روزي و دا ګردو ته ورکوي. دا خلکو محنت کړی دی یقینا هم. او بل دلته یو څه نادان خلک دي د علاقې والا چې هغه دا د ښار والا دلته راولي، یو سبز باغ ورښکاره کړي چې باید دلته دا ته راکورم دی. وروره خلک مه خطا باسئ، پر دا چم روزي نه پیدا کړي. پردي خلک چې هغه په دا معاملاتو ډېر نه پوهېږي، نو چې د یو چا د کور خیال ته یې نه وساتئ. الله تعالی ولاکه روزي بیا وایي چاته ورکړي. که ورم کې هغه به په ډېره ستړیا باندې خوند به نه پر واخلي. نو د خلکو م خیال وساتئ،
د دا غره د اصولو خپل خیال وساتي. یوه کمیټه جوړه سوې ده، انشاءالله د هغو به مې خپل اصول وي، باید چې د هغو سره مشاورت وشي، دلته په ښایسته انداز کار وشي. زموږ خپله په کروماټ سر نه خلاصېږي، نو مکانونه تر اوسه ولي دي، په دا خبرو مو سر خلاصېږي چې دا تر د مشکلات روزي، دا د علاقې دپاره نه دی ښه. نو زما یو کوچنی پیغام والی، مقصد ما د یو چا مخالفت نه دی، مقصد ما دا دی چې دا زموږ ښایسته علاقه چې موږ چې ګرځو را ګرځو، دا په دا تر جګړو په دغه نسي اخته، دا زموږ خانوزۍ ده، دا زموږ علاقه ده، دا د ګردې علاقې یو اب دی، یو دغه دی، یو قسم داسې وبوله چې زموږ د ګردو علاقو دارالحکومت دی. نو انشاءالله ګرد خلکو موږ ته ګوري، له موږ زده کړه کوي، د دغې علاقې ډېر غټ تاریخ دی. ډېره مننه، ډېره مهرباني.